تاسو نیک عمل کوئ. نو دلته ذکر د انبیاء علیهم السلام وشو او حکم هغې ته وشو، خو مراد ته ټول امت دی، ټول انسانان دي چې اے انسانانو تاسو خورئ من الطیبات پاک سیزونه، وعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. طیبات طیبو دا پاک او عمده سیز ته ویلی شي، چې یعنی ټول سیزونه چې کوم حلال سیزونه دي نو دا ټول طیب هم دي، حلال هم دي. یعنی حلال چې یو سیز الله تعالی حلال کړي وي، او طیبو چې د انسان نفس خوښي، د انسان چې کوم نفس دی، د انسان چې کوم طبیعت دی هغه خوښي، نو چې دا سیز په دواړو چې کوم حلال سیزونه دي نو دا پاک هم دي او طیب هم دي. او چې د حرام سیزونه دي نو دا حرام هم دي او پلید سیزونه هم دي. دا د انسان عقل چې کوم عقل والا خلق دی هغه دا نه خوښي، عقل دا تقاضا کوي چې دا سیز پلید دی، دا د انسان د خوراک قابل نه دی. علماوی دی کې دې طرف د اشاره ده چې کوم پاک خوراک سړی وکي نو نیک عمل ته په دې کې ډېر لوی دخل دی، چې د سړي خوراک پاک وي نو دی به خامخا بیا نیک عمل کوي. نیک عمل کې به دته اسانی وي، او چې د یو سړي خوراک خراب دی نو دی به د نیک کار اراده کوي، خو دی هغه شانتې بیا نشي کولی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې یو کس به خواره واره ویښته به مسافر به دوړې به پرې لګېدلې وي، الله ته به یې داسې شید کړي خدای ماله دا وکړي، خدای ماله دا وکړي، خدای، او د ده به خوراک د حرامو، اغوستل د حرامو، سکل د حرامو، هر یو چیز به د حرامو. نو د ده دعا بیا چېرته قبلیږي؟ نو نه دعا قبلیږي نه عمل قبلیږي. د عمل د قبولیت دپاره لومبنی شرط دا دی چې ده کم سے کم حلال خوراک، ایمان دی، ایمان سره بیا پاک خوراک دی. چې ده په خېټه کې حرام پروت وي نو حرام چیز چې په خېټه کې پروت وي نو دی لومبی نیک عمل کولی نشي، او کوي کی نو دغه نیک عمل قابل د قبولیت بیا نه وي. د دې وجې نه لومبي چیز الله تعالی ذکر کو چې تاسو خوراک پاک کړئ، پاک خوراک وکړئ. نبی علیه السلام فرمایي چې کومه غوښه دا په حرامو سره تربیت عمومي، په حرامو سره پرورش عمومي، په حرامو سره دغه غوښه غټه شي، یو انسان تربیت په حرامو سره وشي، نو نبی علیه السلام فرمایي د ده دپاره د جهنم اور ډېر مناسب، چې دی د جهنم اور ته لاړ شي. نو د پاک خوراک د دې اثر به دا وي چې انسان په نیک عمل کوي، او چې مشتبه او حرام خوراک وي د دې عمل به دا وي چې دته د نیکۍ توفیق نه میلاوي.